انن زاغه مخالفینو ته میسج رسومه چې خیر دی که تاسو د سواد په ترقۍ خوشحالیږئ نو خوشحاله شئ اگه تاسو خفه کېږئ خدای ورو اچوه دا د زمونږ د کابل لپاره مبارکباد ورکومه چې په ټول خیبر پښتونخوا کې هسپتال نشته. مبارک شئ، بیا مبارک شئ. یونیورسټۍ ته وګوره نن افتتاح چونکې الحمدلله د افتتاح نه جلسه جوړه شوه ډېره زیاته ګڼه وه هلته نو دوی ورته دلته ارینجمنټ وکړو چې افتتاح کې تاسو نه راځئ تاسو هلته کېدئ موږ به هلته چیف منسټر صاحب او منسټر صاحب هلته درشي نو زه دوی شکریه ادا کوم چې دلته وله رالو او پروګرام والا په ګنټو کې ارینج کو دا د مینې محبت خبره ده چې په ګنټو کې خلک سل کسان نشي راغونډولی دا ستاسو د مینې محبت خبره ده. نن زه هغه مخالفینو ته میسج رسومه چې خیر دی که تاسو د سواد په ترقۍ خوشحالیږئ نو خوشحاله شئ اگه تاسو خفه کېږئ خدای ورو اچوه خدای ورته کړه اچوه چې نن دا دواړه چې الله پاک رحم کړی پاکستان نه ټوله دنیا په لیډینګ کوي زمونږ چیف منسټر صاحب په تاریخ کې زمونږ د ملکن ریجن نو راغلی الله رحم وکړو د پی ټی آی د عمران خان د برکته ستاسو د برکته الله راوستو نن چې کوم هسپتال جوړېږي دا د زمونږ د کابل لپاره مبارکباد ورکومه چې په ټول خیبر پښتونخوا کې هسپتال نشته. مبارک شئ، بیا مبارک شئ. یونیورسټۍ ته وګوره نور ډیولپمنټ ته وګوره چیف منسټر صاحب په خپله درته وایي خو یوه خبره زه درته کومه دا د تحریک انصاف د مدینې د ریاست خبره ده چې زه نن د عامې طبقې سړی یم د عامې کورنۍ سړی یم او د ټول ملکن ریجن د پی ټي آی صدر یم دا د انقلاب خبره ده دا د انقلاب د عدل انصاف خبره د مدینې ریاست خبره ده. نن زموږ چیف منسټر د مټې ځان ته خان نه وایي ځان ته وډیره نه وایي ځان ته چودري نه وایي د ملنګانو په شان خوی د چیف منسټر دی دا د مدینې د ریاست خبره ده. منافقین واورئ نن د کابل نه نوجوان نر پښتون غیرتي عمران خان او د دې کابل د دې قوم الله په مهربانۍ سره اوچت شوی دی ټول پاکستان یې په سر راغستی دا د مدینې د ریاست خبره ده. انشاءالله تعالی بیا به په 2023 کې به د پی ټي آی حکومتي او تر اوسه پورې به انشاءالله یاد ساتئ څوک به چغې وباسي څوک به روی وباسي موږ به د خپل ترقۍ سفر جاري ساتو او انشاءالله چې موږ له مخې له څوک راځي که په انسانیت راځي په سړیتوب راځي د ملک په مفاد کې راځي د غریب په مفاد کې راځي د عجز په مفاد کې راځي زموږ وروڼه موږ سره به ځي اګو د دور رکاوټ جوړوي نو چخېږئ به انشاءالله چخېږئ به موږ سفر کوو موږ مخې ته څوک نه پرېږدو. ډېره مننه ډېره شکریه.